बसमीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम तासु रोग जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په مزوق په دوستانو سوات مټنه ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعا را مختشي د ظلم او جبر او بربریت یو نوې داستان رقم شوی دی بوډۍ مور او دوا زلمی زمن ډیره زیاته بې دردۍ سره قتل شوی د قاتلان څوک دي او دوی په څه واجب باندې قتل کړي دوی اخر داسې څه ګناه کړي دوستانو دی باندې په ټول حقایق په دې ویډیو کې شریکام او کته ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي موږ ویډیو ځان ستر اخره پرې وګورئ اور چې کوم ملګری موږ په چینل باندې نوی دي هغوی د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي ټلې نشان دی تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو د واقعیا د سوات مټې ده چې یوې کور نه 3 جنازې وتلې په یوه کور باندې قیامت چې 2 زلمی زمن چې هغوی نوي ودونه کړي میاشت مخکې په دې کور کې خوشحالي وه اور نن د کور نه 3 جنازې وځي چې بوډۍ او 2 زلمی زمن 2 ناویانې چې دی په دې دنیا باندې تنها پاتې شول آخر دوی غریبانو آخر داسې څه غلطي کړې وه دوی خو ځمکه نه وه هېڅ مسلې مسایل نه وې دوی باندې نامعلومه افرادو حمله وکړه پولیس فلحال خپل اف آی آر کې نامعلومه افراد لیکلي دي پولیس وایي چې موږ ډېر زر چې دا دوی کسانو پورې په ورسو چې دوی څوک دي او دوی سره آخر کومه دښمني ایستلې ده ولې چې یتیمانو اوس مې واده کړی و نن په دې کور باندې قیامت کور والی وارث دي هغوی د دنیا فاني نه رخصت شولو دوستانو انسان ظالم شوی دی انسان خوني شوی دی انسان د غاښونو باندې انسان خون لګېدلی دی قیامت نشانی ده چې کله یو انسان بل انسان قتل کوي قاتل اور مقتول ته به نه وي پاته قاتل ته به دا نه وي پاته چې زه یې ولې قتل کړم مقتول ته به دا نه وي پاته په څه وجه باندې قتل کړم نو دلته هسې دغسې خبره وه دوی باندې ورختلي دي شپې ټیم کې اور دوی باندې فایرینګ کړی دی ناویانې پرېښي دي کور نه څه سامان نه دی وړی نو آخر دې نه څه ثابتېږي چې دا غله نه دوی خپله دښمني سړه کړې دوشانو موږ پښتانه چې دي دښمني دومره لویه وړو چې نسلونو پورې دا دښمني چې ده هغه روانه وي عیسا بیسا خپلې خوشحاله او پرسکون زندګۍ نه موږ تنګ یو خپلې خوشحاله او پرسکون زندګي چې ده هغه موږ نه وي خو هغه موږ یو چې موږ څه نسل لانجور مسایل کې ګیرو څنګه چې دوی کسانو کړي دي هغوی خو د دنیا یې فاني نه رخصت چې کوم وختي تکلیف هغو تیر کړو خو چې تاسو به سکون باندې نه ترېږي نن سبا هغه دور نه ده چې تا یو مړی وکړو هغې نه بعد پټ شي او غایب شي نن سبا خو ټیکنالوژي ده ډېر زر به دوی پرې په پولیس ورسي او پولیس چې موږ به دوی ته قرار واقع سزا ورکوو او دوستانو موږ د پولیس نه دا التجا ده چې خدا را دا قتلان چې څومره زر وي چې دوی چې کوم ناویانې دي هغوی ته انصاف ملاوي شي دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ والسلام